د نیکانو تاریخ چې سړی ګوري نو دا څه بهترین تاریخ دی او چې سړی د هغې په حالاتو باندې داسې مکمل غور کوي نو یقینا چې د جړا دی او د فرید دی. بل طرف ته د بدانو خلکو تاریخ دی او د بدانو خلکو تاریخ چې سړی ګوري نو ټول د ظلم او د ستم دی. چې سړی صحیح نظر په اچي نو ظلم یې کړی دی او د ظلم په نسبت باندې به د دنیا نه تللی دی. لیکن دومره ده د نیکانو خلکو تاریخ چې پاتې شوی دی همیش د خیرخواهی پاتې شوی دی او د مخلوق د پاره خیرخواهی لټولې ده او حتی کې د ځنکدن په وخت کې د خلکو خیرخواهی لټوي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وفات کېده نو نبی صلی الله علیه وسلم بطور وصیت درې خبرې وکړلې. یو خبره دا وکړه چې عجیز الوفد کما اوجیزهم، چې کم ملمان راځي نو داسې قدر یې کوئ لکه زه چې څونه قدر کوم نو دومره قدر یې کوئ. ځکه زمانه وروسته صحابه کرام پاتې کیږي نو صحابه کرامو سره دین دی دې ته د مختلفو ځایونو نه خلک راځي دین به زده کوي نو عجیز الوفد کما اوجیزهم، د میلمانو به داسې خیال ساتي لکه څنګه چې زه خیال ساتم نو داسې خیال به ساتي. دا یو خبره وکړه. دویمه خبره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه چې اخرج المشرکین من جزیره العرب، د عربو چې کوم ټاپو دی په دې کې مشرک سړی مه پرېږدئ. اخرج المشرکین من جزیره العرب، د عربو چې کوم ټاپو دی د شام، یمن، عراق، مکه معظمه، دارنګه مدینه منوره او متحده امارات چې کوم دي نو د دینه مشرکین وشړی چې مشرکین پاتې نشي. درېمه خبره په موطا د امام مالک کی راځي ځکه حدیث محدثینو لنډ کړی دی نو په موطا د امام مالک کې دا درېمه خبره واضح کړې ده چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلو لا تتخذوا قبري وثنا فاشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم وصالحهم مساجدا. زما خبره دا واوري چې زما د قبر نه د میلې ځای جوړ نه کړي، زما د قبر نه عیدګاه جوړه مه کوي، زما په قبر باندې عرسونه مه کوئ، زما په قبر باندې میلې مه کوئ. د رب العزت عذاب په هغه خلکو باندې سخت دی چې چا د پیغمبرانو او د نیکانو بندگانو د قبرونو نه د سجدو ځایونه جوړ کړي دي. هغه قوم باندې الله پاک سخت عذاب دی. دا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیتنامه وا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وایي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوه دی بین النهری و سحری، زما د مړی او زما د سینې ترمنځ د پیغمبر علیه السلام ساختلې ده، روح قبض شوه دی. او نبی صلی الله علیه وسلم ویلا الله لا اله الا الله اللهم ان للموت سکرات. د توحید هغه आवाज وکړه چې کوم आवाज ابتداءً کړو نو هغه आवाज وکړه لا اله الا الله، الله سوا ستانه بل څوک مشکلات نشي لري کولای.
مصیبت نشي لري کوله الله د مرګ د پاره ډېر سختۍ دي تکلیفونه دي دویم روایت کې راځي اللهم اعني على سکرات الموت الله زما د سختو د مرګ کې زما امداد وکړي نو د نیکانو خلقو تاریخ چې سړی ګوري نو یقینا عجیبه تاریخ دی کدا تاریخ د انبیاو ګوري کدا تاریخ د صحابو ګوري او کدا د ائمه دین ګوري او د قران او د احادیثو نبوي صلی الله علیه وسلم د خدمتګارانو ګوري دا یو بهترین تاریخ دی حضرت ابراهیم علیہ السلام دعا کړو رب العزت زما ذکر حسن رست پرې ذکر حسن نو ذکر حسن دا دی چې زما تاریخ خیسته پاتې شي د امام احمد ابن حنبل قول له فإن آثارنا تدل علينا فانظر بعدنا إلى الآثار او دا د حضرت شیخ صاحب مرحوم قول هم دی حضرت شیخ صاحب مرحوم چې کله وفات کېدو نو تقریبا د مرګ نه یو کال دو کال مخکې د امام احمد ابن حنبل دا قول به ذکر کاوه فإن آثارنا تدل علينا فانظر بعدنا إلى الآثار زمون نخي او نشانه دا به دلالت کوي زمون په حالت معنی چې د دې انسان حالت څنګه و فانظر بعدنا الى الاثار زمون نروستا زمون نخو ته ګورئ چې زمونږ نخې خې پاتې شوې دي که خوشي پاتې شوې دي په دنیا کې په تاریخ کې داسې خلک دي چې هغه بدبخت خلک دي د هغه د وفات کېدل نروستا ډمخانه پاتې شوې دي د هغه نروستا د میوزیک سنټر پاتې شوې دي او د هغه نروستا د ګډا او د رقص دمه پاتې شوې دي او د هغه نروستا بوتخانه پاتې شوې دي او د هغه نروستا درمسالونه پاتې شوې دي ګرځي پاتې شوې دي لیکن د نیکانو خلقو حالت دسی وی چې د هغه نروستا د دین اثر پاتې کیږي نو انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام صحابه کرام ائمه دین د یقینا د تاریخ پرې خره چې امیش د پاره په دای باندې ظلم شوه دی خو انبیاء په چا باندې ظلم نه کړي